لا ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو ظالمه مور راپاڅي او خپله د 3 کالو لور ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دغه د 3 کالو لور یې داسې څه چل کړی و چې دا مور یې دغه 3 کالو لور قتل ته مجبوره شوه. دوستانو دې مور یې ډېر زیات ظلم کړی دی، اوس پولیسو ګرفتار کړې ده او پوره حقیقت یې راښکاره کړی دی چې ما خپله لور ولې قتل کړې ده. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ، که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړي، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په اټک کې رامخته شوې ده چې یو ظالمه مور راپاڅي او خپله لور ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. د لور عمر یې 3 کاله و، د مور عمر یې 53 کاله و. دا د 53 کالو ښځه راپاڅي، یعنې د دې جینۍ مور راپاڅي او خپله لور ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو د لور نوم یې زینب او د مور نوم یې میمونه وه. دغه میمونه ظالمه مور یې راپاڅي او خپله زینب ماشومه لور چې کوم عمر 3 کاله و هغه ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دغه ماشوم یې داسې چل کړی و چې دوی مور او پلار او دې لور یې ټي وي کتله، خو دې لور یې ریموټ راواخیستو او چینل یې بدل کړو، ځان ته یې کارټون ولګولو. چې کله یې چینل بدل کړو مور له پې غوسه ورغله، چارې راواخیسته او خپله لور یې حلاله کړه. دوستانو د چینل په بدلولو باندې مور له دومره غوسه ورغله، مور یې دومره اور واخیستو چې خپله لور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د لور یې خالي دا ګناه وه چې هغې ریموټ راواخیستو او چینل یې بدل کړو، خو مور په دغه وخت کې سوچ ونه کړو چې زما لور ده، ما ډېره په خوارۍ باندې زما غته کړې ده، یا د خوارۍ نه مې اوتې ده او ډېره بېدردۍ سره یې قتل کړه. دوستانو چاره یې راواخیسته او حلاله یې کړه او بیا یې په نالۍ کې وغورځوله چې خاوند ته مې پته ونه لګي. چې کله یې خاوند د کوره وتې دی، بیا یې خپله لور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده او بیا یې خاوند ته ویلي دي چې جینۍ خو بهر وتې ده او تر اوسه پورې لا نه ده راغلې. خو چې کله یې خاوند تفتیش شروع کړو او په تفتیش کې پته ولګېده او پولیسو ته پکې هر څه ورسېدل، پولیسو خپل تفتیش شروع کړو او په تفتیش کې دا پته ولګېده چې دا جینۍ بل چا نه بلکې خپله مور ډېره بېدردۍ سره قتل کړې ده. دوستانو مور یې په دغه وخت کې ډرامه کتله، دغه ډرامې په وجه باندې مور له دومره غوسه ورغله چې خپله لور یې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. داسې ډېرې واقعې مخې ته راغلي دي، خو داسې واقعې چې ته مخې ته نه دي راغلي چې یو ظالمه مور راپاڅي او خپله 3 کالو لور ډېره بېدردۍ سره قتل کړي. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.